अल्हम्दुलिल्लाह हमदो अल्लाह उचत कड़ी दी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सफीरान रागली दी झड़के रागला चे ज़ुहम से शेमा चे सफीरान रला रागली दी फौरन तंबीह वर्ता झड़के वो शोवले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान वेले हो फौरन पोइशो चे जमा नफ्स बीमार दे जमा नफ्स की लुई रागला जमा नफ्स के गुलो रागला खिबर रागे अमीरुल मोमिनीन दे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शैतान पलार बांदी निशीतले दुमरा लोया मर्तबा दा आसमान न वही दो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पखे खबरे अल्लाह बरा नरा नाजिलई दुमरा मुकाम बावजूद चिकला इद्दे कुरानी करीम बांदी अमलो او دا قرآن کریمی سنی تا کوز شویو فورن زڑکی راغلا زما نفس چان لگو تا اگدا کڑا چه تهم سشی چه سفیران دل رازی فورن لاڑ یو مشک رواغست او بونے ڈک یوی بوڑے کرے او بروانی کڑی بوڑے کور لو بوڑی پا مشک چاورتا ہوئی امیر المومنین څه ضرورت ته د دې کار د پاره خو منګه شته یو کنه ته بوډۍ له د اوبو د وړلو څه ضرورت دی منګ به یوسو هغه ورته وایي چې بېشکه بوډۍ ته زما د اوبو ضرورت نشته ما ته د بوډۍ د اوبو د وړو ضرورت دی بوډۍ ته ضرورت نشته ضرورت چا ته دی ما ته دی بوډۍ له به الله اوبه په بلې طریقې ورکي ته به یې یوسې بل څوک به یې یوسي خو بوډۍ له د اوبو وړلو ته زه محتاج یم زما نفس غلو کړې ده زما نفس لویي کړې ده ځکه مې دا مشک راغستی دی زه نفس دباوم دا خلکو د قرآن منونکي نن چې د قرآن منونکو ته ورنږدې شې الله اکبر منګه بریلیانو سره جګړې کړي د بریلیانو مولیان هم لیدلي منګه بدعتیانو سره جګړې کړي وي د بدعتیانو مولیان هم لیدلي وي منګه د شیعګانو سره جګړې کړي وي منګ د شیعګانو مولیان لیدلي وي منګه سیفیانو سره جګړې کړي وي منګ د سیفیانو مولیان لیدلي وي منګ پنجپیریانو سره هم جګړې وکړې منګ دا مولیان هم ولیدل والله چې منګه وي چې علما دا خو د الله رب نه یریدونکی قوم دی د دوی به دوستي هم د الله د پاره وي دشمني به هم د الله د پاره وي ما چې د دوی پراپیګنډې لیدلي دي په کورم ایجنسۍ کې چا راته ووی چې مفتي صاحب ته رښتیا فتوا ورکړې ده چې خپلې خور سره نکاح جایز دی معاینه چې سړی دا خو ټوله دنیا وایي فلني ملا جومات کې ویلي دي فلني ملا جومات کې ویلي دي چې مفتي صاحب وایي چې د چا 15 خویندې وي 4 دې پرېږدي 15مه دې ځان ته نکاح کړي دا مو لیدلی وي خو بعضې داسې خبرې مو نه وي لیدلې چا مې اوس ولیدې پیغمبر علیه السلام قرآن د عمل د پاره راوړی دی خلقه یوازې اورېدو د پاره نه دی یوازې د درسونو کتاب نه دی یوازې د تقریرونو کتاب نه دی چې مفتی منیر شاکر راشي او خلقو له په خوږ آواز بیان وکړي خلق ورته چرګان لال کی چای ولا راوباسي بسکټ ولا راوباسي دی یا خوړی شي یا یې نشي خوړی ښه قدر و عزت یې وکړي او بس لاړ شي ابا مرتبه یې پرې دا اسلام نه دی په دې مفتي صاحب نه خلاصي د مفتی صاحب عملی زندگی وګوره چې چېرې دی په دین عمل هم کوي که نه کوي د سره معامله راوله چې دی څومره کنځلې کوي دی سپکې څومره وایي دی دروغ څومره وایي دی د مخلوق په سر جګړه کوي که د خالق په سر جګړه کوي وپېژنئ دا خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ نوسی سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه سخت سړی و ډېر لکه څنګه چې عمر فاروق پسې راځي چې سخت سړی و داسې هغه هم سخت سړی وینځې ته یې وویې بچیا لاړه شه هغه سالنګ شوروا ګرمه که او راوړه میلمانه دي
وینځه لاړه، شوربه یې ښه وخوټکوله، تلی کې یې راغستې ده، ښه یې په څشي کې ونښلې ده او تلی یې په حسن رضی الله تعالی عنه راواړوله او هغه وسوځېده. حسن رضی الله تعالی عنه ډېر سخت طبیعتۍ سره مخ ور واړول. وینځه ورته وایي چې والکاظمین الغیظ. حسن رضی الله تعالی عنه بریک ونیو، بس سر یې ښکته کړ، تندی تریو کړی و، هغه یې ټیک مخ یې ترې واړو، زړه کې خو خفګان شته که نه، مخ یې ترې واړو. وینځه پویه شوه چې څه خو یې راته ونه وې، خو زړه کې خو یې غوسه او ناراضګي شته. هغه ورته وایي والعافین عن الناس. حسن رضی الله تعالی عنه مخ ور واړولو، ورته چې ځه ما معاف هم کړې، بس زړه کې مې هم ناراضګي ختم. هغه وینځه ورته وایي مخکې آیت کریمه وایي د احسان ذکر دی په دې آیت کریمه کې چې الله مینه کوي محسنینو احسان کوونکو سره، چې څنګه هغه ټکی وایي. حسن رضی الله تعالی عنه ورته چې ذاته ما آزاده کړې. دا عمل دی په قرآن، دا عمل دی په قرآن. الله قرآن سره خلق اوچتوي، دغسې خلق اوچتوي. ما او تا نه اوچتوي، ما او تا صرف کال کې یو ځل درس اورو، ما او تا بیانونه اورو. یاره چې وګوره ما موبایل کې ډېر بیانونه اچولي دي، څه دنیا ورانېږي په دې، من عمل دې څومره پې کړی دی. الله جل جلاله فرمایي خبردار، ټوله جګړه چې راځي، ټول اختلاف چې راځي، دا صرف اور صرف په دې راځي چې غیر الله ته الہ وایې، غیر الله ته چې الہ وایې. هغه څنګه؟ ګوره د ګناه نه ده، د ګناه ولې کېږي چې توحید کې کمی نه وي، ګناه نه کېږي. یو سړی دی، هغه یو شی ولیده، زړه یې ورته وشو اعلی شی دی، مثال په طور 100,000 روپۍ پرتې دي، هېڅوک نشته، زړه یې وغوښته چې ښه غریب یمه، ښه وږی یمه، هېڅوک نشته چې ما وویني، راواخله جیب ته یې واچوه، وړه ځان له به پې کار وکړې. دا ستا خواهش دی، غیر الله دی. تا ته خپل غیر الله د ځمکې خدای درته ووایي چې پیسې راواخله. د ځمکې خدایان ډېر دي، دا خواهش ټولو نه لوی خدای دی، باطل خدای، باطل الہ دی. په ګناهونو باندې موږ همدغه خپل خواهش مجبوروي. تا له خپل خواهش دې باطل خدای درته ووایي چې دا 100,000 روپۍ دي جیب ته یې واچوه، تا څوک ګوري؟ بل طرف نه تا ته الله نه طرف نه په قرآن ذریعې د نبي په ذریعه راځي چې خبردار لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حرام مه خورئ، ناروا دي، د چا مال مه پټوه. یو طرف نه الله دی، بل طرف نه د ځمکې خدای دی. خواهش وایي غلا وکړه، الله وایي مه یې کوه. ستا په توحید کې چې پورووالی وي، ستا توحید چې کامل وي، ته غلا نشي کولی. خو چې کله الله نه غیر الله زورور شي چې مړه هغه سره به بیا ګورو، توبه به ورته وباسو، خو چې دا خوشحال وي. همدارنګې د ځمکې معشوقه ده، ښځه دې ده، یار دې دی، ملګری دې دی، تا د یو ګناه په کار آماده کوي. الله وایي مه کوه، کار د ګناه دی. یار او دوست وایي مړه یار د یار دپاره د غوایي غوښه خوړلې ده، څه دنیا ورانېږي. یو طرف ته الله دی، بل طرف ته غیر الله دی. ته چې الله ته الله ووایې، ته غلط کار نشي کولی. خو چې ته کله هغه موقوف کې غیر الله ته الہ ووایې چې مړه دا خوشحال وي، هغه که خفه کېږي سر دې وخوري، هغه ته به چېرته استغفار ووایو، پې راضي به یې کړو، نو تا نه ګناه کېږي. ستا چې کله ایمان کامل وي، د الله توحید دې په زړه کې ناست وي، هره خبره همدغسې ده. دوه کسانو جګړه ده، یو په حقه دی، یو په باطله دی. الله طرف نه تا ته حکم دی چې د حقو ملګرتیا وکړه. یار او دوست رشته دار درته وایي چې دا دې پلار دی، دا دې ورور دی، دا دې د پارټۍ والا دی، دا دې د کلي والا دی، د ده ملګرتیا وکړه.
الله وایي چې هغه په حق دی د هغه ملګرتیا وکړه. یو طرف ته غیر الله دی، بل طرف ته الله دی. ستا چې د الله تصور مضبوط وي، الله سره د تعلق مضبوط وي، الله سره د مینه مضبوطه وي، پلار، ورور، ښځه ټول به پرېږدې، رب نشي پرېښودی. خبره پوهېږې؟ یاد وساتئ قرآن کریم اعلان کوي دغسې دا ټول غیر الله چې ته ورته آواز کوې، ته ترې نه تمه لرې، ته یې نشې خفه کولی. کله د یار ولاړ دی وایي چې مړه دې طرف ته مې ملګری دی، کله د ښځه ده یاره جي ښځې مې ګانې غوښتې دي، کله د مور ده یاره مور راته ویلي دي چې ټي وي ډش راوړه، کله د پلار دی هغه وایي چې دې سړي طرف ته کاڼی واچوه، کله د بل څه شی غیر الله دی، کله د استاذ دی، کله د پیر دی، کله د پرټي ده، کله د جماعت دی، کله یو بدماش دی د هغه نه یریږي چې هغه درته وایي چې که زما خلاف دې ګواهي وکړه ګورو به سترګې راوباسي. یو طرف ته الله دی هغه وایي چې ګواهي پټه نه کړي، بل طرف ته بدماش دی وایي چې که ګواهي دې وکړه ښه خبره به نه وي. الله فرمایي اروني ماذا خلقوا من الارض، د چا نه چې ته یریږې راته ووایه، د چا نه دې چې تمه ده، دا څوک دی چې الله سره شریک کو، الله درته ووایي چې مه کوه، هغه درته ووایي چې وکړه، تا د هغه په خولې باندې ګناه وکړه، شرک دې وکړه، معصیت دې وکړه، ناروا کار دې وکړه، دش دې کور ته راوړه او ګانې دې ښځې ته راوړې او دا ښځې خبره دې غالبه وګڼله د الله په خبرې. الله فرمایي راته ووایه ستا دې ښځې او دې معبود پیدا کړي څه شی دي دنیا کې؟ ماذا خلقوا من الارض، کومه ځمکه یې پیدا کړې ده؟ هندوستان ځمکه ده پیدا کړې ده، پاکستان ځمکه ده پیدا کړې ده، دا ټول کائنات ځمکه ده پیدا کړې ده. د غرونو خالق دی که د صحراګانو خالق دی، نه جي زما یار دی، نه جي زما ملګری دی، نه جي زما کور والا ده. خبردار غیر الله هر یو تصور به د الله نه لاندې کوي. دې ته توحید وایي. توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ټولې دنیا سره بدی بدی وي، هر څوک به درنه مرور وي، هر څوک به درنه غمجن وي. ابراهیم علیه السلام وګوره، پلار یې هم ملګری نه دی، بادشاه یې هم ملګری نه دی، یاران دوستان ورته وایي چې راځه ملي لځو، هغه ورته وایي اني یوسک. قرآن څه دپاره راغلی دی؟ دې دپاره راغلی دی چې په ننګ ننګ کې موږ ووایو خلک یاو ته ته بېګاله ګریوان کې سر ښکته کا، ښځه یې او که نر یې، ملا یې که امي، او ته غور وکړه چې ما د قرآن په کمې خبرې عمل کړی دی. تاله به 5 خبرې رایادې نه شي چې ما او تا پې عمل کړی. یاره جي چې کله تلاوت کېږي قاریان صاحبان لګیا وي، موږ ورسره داسې کوو، داسې خلکو له تاثر ورکوو چې کني د الله کتاب په ما ډېر ښه لګي. وایي هغه او ښځو ته موږه پخوا به په دې حجرو کې چمچې اوسېدې د خانانو سره، غټې غټې چمچې به وې، نو خان صاحب به چلم څکاو، نو چې چلم له به هغه کش ورکه، نو ظاهره خبره ده چلم له چې کش ورکړي هغه خو د سړي سینه خرابه کړي، نو خان له به یو ټوخی ورغه، چمچو به ورته 10 ټوخي کول، هغه به یو ځل وکړو، دوی به په مخ به لګیا و. موږ هغه چمچي یو، قاري تلاوت کوي، موږ داسې داسې کوو، خلقو له تاثر ورکوو چې ما له ډېر خوند راکوي، ټکی خوند موږ له نه راکوي، ټایم پې پاس کوو، موږ ټایم پاس کوو. موږ د کلیو د وطن جګړه په قرآن فیصله نه کړه، موږ چا سره بغض د الله د کتاب په وجه پرې نه خو، موږ چا نه نفرت د الله د کتاب په وجه نفرت په مینه کې بدل نه کړ، موږ د چا غیبت د الله د کتاب دپاره پرې نه خو، موږ بدنظري د الله د کتاب د یرې نه پرې نه خوا، موږ دشمني د الله د کتاب د یرې نه پرې نه خوا، موږ غلا پرې نه خوا، موږ کنځلې پرې نه خوي، موږ سپکې پرې نه خوي. ما ته ووایه قرآن موږ کې څه تبدیلي راوستې، څه تبدیلي موږ کې راوستې ده؟ الله فرمایي ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب. الله فرمایي څه دلیل راوړه. کم دی دلیل؟ ستا په پیر پرستۍ باندې،
ستا په یار پرستۍ باندې، ستا په دوست پرستۍ باندې، ستا په ښځه پرستۍ باندې، ستا په خواهش پرستۍ باندې، ستا په جماعت پرستۍ باندې، ستا په قبر پرستۍ باندې، ستا استاذ پرستۍ باندې، ستا مشر پرستۍ باندې ایتو نی بی کتاب. کم دی دلیل؟ نه جی ما ورسره ډېر ښه تعلق دی، زما یار دی، دې وجې نه ما ګویي نه شوه کولی. خلقا قبر کې به هیڅ څوک نه وي، څوک به وي؟ لږ په زور ووایه، قبر کې به څوک؟ حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی چې قبر په ورځې کې څو ځله آواز کوي، ای انسانا زه ډېر د تیارو کور یمه، ځان سره رڼا راوړه. انسانا زه ډېر د تیارو کور یمه، ځان سره رڼا راوړه. رڼا څه شی ده؟ دغه عقیده ده چې موږ قرآن په ذریعه باندې بیانوو. منوی نه ټولو نه ولې ملا نه مني؟ دا موږ چې کومه بیانوو دغه عقیده ده. الله فرمایي دغه رڼا ده، دا ځان سره راوړه، کني قبر کې به بیا تیار وي، بلب نه چلیږي، د لمر رڼا نه ځي هلته، لیتکې نه بلیږي، مچس و ډیوه نشته، هېڅوک هلته نشته. حدیث مبارک کې راځي قبر آواز کوي، زه ډېر د یوازې والي کور یمه، ځان سره ملګری راوله. ملګری څوک دی؟ رباب نشي وړلی، موبایل نشي وړلی، چېرې چې ځای کې میسیجونه کوم، ټایم به ډېر ښه پې پاس کي. نن سبا مولیانو خو هسې مړي ژوندي کړي، هغه مسله خو حل ده. پخوا مړه اوس ژوندي وي، اوس څه شی دی؟ اوس ژوندي وي. نو چې ژوندی دی موبایل ورسره کېږده، ټایم خو به پاس کېږي که نه. ټچ موبایل یو وړوکی غونې سکټ هم سړی ورته ولګوي چې کله موبایل کې چرچ ختمېږي، چرچ کوي به. ځکه چې موږ دا هم اورېدلي دي، ای مسلمانه د خندا خبرې، دا ولې قرآن نه لرې شوې، خلک در باندې لوبې کوي. وایي ښځې ته پیش کېږي، قبر کې ښځې ته پیش کېږي. انا لله و انا الیه، خو ډبل بیډ پکې اچول پکار دي. د خندا عقیدې ولې قرآن نه لرې شوې؟ ملا صاحب په قرآن د مخلوق کتابونه سوری، ملا صاحب په قرآن خپل مشران سوری، زما مشرانو لیکلي، زما کابرینو لیکلي. مړه الله فرمایي اموات غیر احیاء، الله فرمایي مړي مړه دي، غیر احیاء ژوندي. چې الله وایي چې مړي مړه دي، خدای راستي چې دا ټوله دنیا وایي چې ژوندي دي، چې راباندې یې ونه منې. یاره جي استاذ دې لیکلي دي، الله دې وبخ. یاره جي ملګری دې وایي، الله دې خوشحاله سات. یاره جي شیخ دې ویلي دي، پروردګار دې په شملو موړ کړي. زه الله دپاره هېڅوک نشم پرېښوی، زه الله د هېڅ چا دپاره نشم پرېښوی. نو بهرحال ما خبره کوله، ای خلقو یاد وساتئ، قبر نه آواز راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. زبان حال سره زه ډېر د یوازې والي کور یمه، ځان سره ګوره ملګری راولی. ملګری دغه عقیده ده چې پلار نه خدای مه جوړوه، ښځې نه خدای مه جوړوه، استاذ نه خدای مه جوړوه، پیر نه خدای مه جوړوه، ورور نه خدای مه جوړوه، ملګري نه اله مه جوړوه. ای د مرې باندې خلکو دې قرآن باندې عهد را سره وکړئ چې دنیا کې به د ځمکې خدایان نه منو، صرف اور صرف به څوک منو. که په دې خبره را سره ایګري وی چې زمونږ الله یو دی، لاس پورته کې، بس مونږ صرف اور صرف خلکو نه دا ملګرتیا غواړو، نه ووټ غواړو، نه نوټ غواړو، نه پیسې غواړو، نه چنده غواړو، نه دا درته وایي چې راشه ما سره جماعت اشاعت توحید و سنت کې نوم ولیکه. هېڅ ضرورت نشته، که راځې هم مبارک دې شه، که نه راځې هم مبارک دې شه. هر جماعت والا خلک تبلیغیان دي، که جمعیتیان دي، که سپاه صحابه دي، که مسلم لیگ دی، که نشنل دی، خو چې عقیده یې سمه ده، او چې د چا عقیده ګډه وډه ده، نو که زما خپل پنج پیریان دي هم زما ورسره نه لګي.
زه غلطه عقیده د چام نه منم، د پلار او د ورورم نه منم. زمونږ ستاسو به په دې خبره اتحاد وي چې د ځمکې خدایان به نه منو، که هغه زما او ستا خواهش وي، که هغه زما او ستا ملګری، که هغه زما او ستا ښځه او کور کې بیبي وي، چې هغه ما او تا په غلطه لاره اړوي، ما او تا ته وایي چې ته ګانې راوړه کور ته، فلانې شی راوړه. خلکه دا قرآن د ویلو کتاب نه دی، د منلو کتاب دی. منو به یې که نه به یې منو، عمل به پې کوو که نه به پې کوو. نو موږ تاسو عقیده په حقه ده، انشاءالله موږ په حقه یو. قرآن مو بیان کو که ګرنت مو بیان کو، بس دا قرآن کې دا کمال دی چې قرآن بیانوي، جماعت کې به دې څوک نه پرېږدي. چې کله دې جماعت کې پرېږدي پوهېږه چې تا قرآن نه دی بیان کړی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله زمونږ جمعتونه د ستا د الله کورونه وګرځوه. یا الله زمونږ جمعتونه د الله کورونه وګرځوه. یا الله زمونږ د لویو وړو عقیدې د قرآن او د سنت مطابق جوړې کا. یا الله څومره کسان چې راغلي دي ګناهونه معاف کا. یا الله په یو قدم ورته نکې ولیکا. یا الله په یو قدم یې ګناهونه معاف کا. یا الله چې څومره کسان راغلي دي، یا یې د نیټ په ذریعه واوري، یا یې د سپیکر په ذریعه واوري، یا الله دنیا او آخرت یې ښایسته کا. یا الله که څوک غریبانان دي کار یې د حلالو روان کا. یا الہ العالمین که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکا. یا الله که د چا بچي مشران لوی وړه قیدیان دي د قید و بند اخلاص کا. یا الله که مسافر دي په ډکو منګلو خپل وطن ته راوله. یا الہ العالمین موږ ته قرآن و سنت باندې عمل نصیب کا. یا الله مسلمانانو کې نفرتونه حسدونه ختم کا. یا الله د دوی اتفاق و اتحاد نصیب کا. یا الله مرې باندې والا خلق متفق و متحد لرا. یا الله اختلافات له منځه لرې کا. یا الله ښځې و حیا و پردې وساته. یا الله دنیا و آخرت ښایسته قسمه باطلو نه یې وساته. یا الله د شرکیاتو نه بچ کا. یا الله د بدعاتو نه بچ کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توحید بیان و وارنو شوی خبرې ته مو خیال وي. زه نه حجر اسود یمه، نه خدای که زما په لاس میلاولو تاسو ته ثواب میلاو شي، که ریزفورو سره ډېږې میلاو، ما ته د مشکل وشته. دا د بیمار زه نه یمه، خو ګري دا نیت مه کوئ چې د سره په میلاوېدو کې ثواب دی. دا الله ثوابونه صرف د الله په کې دا راځي.